اعتراضات المشركين اليهود والنصارى. أول خباثة اتخاذ الأحبار والرهبان في التحليل والتحريم. دريم خباثة محاجات بالباطل. دريم خباثة إذلال المؤمنين. ودلوم خباثة إنكار آيات الله. في ذم خباثة تلبيس الدين على الضعفاء. شوغم خباثة ارتداد الضعفاء. وم خباثة وسط يهودية من صحباني. واتم خباثة خيانة. يورسم خباثة تولي وإراد الاتباع الرسول. درسم خباثة ارتداد بعد الإيمان. وبين جالسم خباثة اختلاف جالسم اختلاط شبهه مسلمانانو باندې زه تاسو د انبیاء علیهم السلام د هغې تابعداري نه کوئ چې د انبیاء د یعقوب علیه السلام ابراهیم علیه السلام په دین کې غوښې حرام دي او تاسې حلال ګڼئ د هغې جواب کل الطعام کان حلا لبني اسرائیل الا ما حرم اسرائیل. حاصل دا چې دا ستاسو دعوه غلطه ده، دا ستاسو افترا ده. د ابراهیم علیه السلام د یعقوب علیه السلام په دین کې حرمت د غوښې نه و، د هېڅ شي چې کوم حلال و تر نزول د تورات پورې. او که چې دا مسله رښتیا وي نو راشه په تورات کې چې به تاسو منظر کتاب دفاعي کې به دا لیکي چې ابراهیم علیه السلام په دین کې دا حرام وي. قل فاتوا بالتورات فاتلوها ان كنتم صادقین. او به څوارلسم خباثت دا یو اعتراض زموږ قبله ستاسو د قبلې نه مخکې ده او دا د ټولو انبیاو قبله ده، تاسو د انبیاو قبله پرېښوده، دعوت اتباع د انبیاو کوئ. د هغې جواب ان اول بیت وضع لله الذي بکر الباب مبارک. بیا فضایل د هغې فضایل د زجر د پاره د اهل کتاب او تهدید موارات د اهل کتاب باندې. وان تطیعوا یا ایها الذین آمنوا اتبعوا فريقا من الذین اوتوا الکتاب يردوکم بعد ایمانکم. د دې ځای نه درې بحث سره صورت په بیان د جهاد او د انفاق فی سبیل الله کې. ځکه چې په سوره بقره کې بیان د امور انتظامیه و، دلته کې اول د جهاد او انفاق مخکې ذکر کوي امور منتظمه او مؤسسه د فاره د تاسیس جماعت. پنځه امور ذکر کوي، درې هغه اصول ذکر کوي چې هغه د بنیادي اصول، یو قانون ذکر کوي د فاره تلقی، او درېم پنځم قانون ذکر کوي د حفاظت. اول اصل چې هغه رکن دی د جماعت، چې بې د دې جماعت جوړېدلی شي اتحاد فی العقیده، چې ارکان جماعت دی په عقیده کې متحد دي چې هغه ایمان او اسلام دی. فلا تموتن الا وانتم مسلمون. دیم قانون جماعت هغه به قرآن وي، بل قانون بنئ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. دریم ارکان جماعت به فعال وي ولتکن منکم يدعون الى الخير. او به څلورم د ترقۍ لپاره ذکر کوي چې په دې مال لګوئ تاسو. یو سل پنځلسم نمبر آیات کې وما يفعلوا من خير فلن يكفروها. او به پنځم قانون ذکر کوي او اصل د فرض حفظان جماعت. هغه بخل یا الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. او دغه عین العشره په واقع د احد او د برت فرن په اصول باندې په جنگ بدر کې کومه خطا چې رازدار د غیر نو او داري متفق په تاسو خلاف د فیرو ترازو نه الله بری درک. او په جنگ احد کې تاسو ډېر په رازدار د غیر د فیران خلاف مکه د امر د امیر شکست لږ شو. به ذکر کوي ترغیبات الى الجهاد والانفاق، زجر فرض متقاصرین او د مخلاو جل تبتق د انفاق فی سبیل الله باندې. او صافه قبیحه د یهود او دارنګه او صافه قبیحه د منافقینو. اختتام د صورت ذکر کوي په ترغیب الجهاد باندې. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. و ایمان والو ویږي د الله رب کامل اسلام زدا خو د وسه بهر ده. د دې وجه بعد ذکر کوي چې دا حکم وکي وو د منسوخ شو او ناسخ سره فتقوا الله واستطعتم. زموږ شيوخ بارا کې دا چاغي کې به دغه نظر درادي حق تقاته فی الاعتقاد. و ایمان والو ویږي د الله حق تقاته کامل اسلام فی ایمان والاعتقاد. کامل عقیده باندې ایمان په الله ساتي او دارنګه عقیده باندې صحیح وي. کله عقیده کې ذری پر تغییر راغی دغه ایمان معتبر نه دی. ویږي د الله رب کامل اسلام فی الاعتقاد ولا تموتن الا وانتم مسلمون. دای په دې عقیده وسیږي اشاره دې تر ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وبرئ تاسو مگر چې همیشه لپاره دا یو خدامت دې راځي چې ممکن وي او بل خو انسان په خیال کې نه دی. مقصد دا چې خپل ژوندۍ په اسلام په کارونو باندې لګوا او اسلام په کارونو کې همیشه وسیږي. نو خپل چې مرګ زما راځي په اسلام کې راځي. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وبرئ تاسو مگر یې مشغول په کار اسلام کې دې اسلام په عقیده باندې تر مرګ پورې دا وسیږي. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وبرئ تاسو مگر یې تاسو مشغول په اسلام کې او یې تاسو مثبت ثابت په عقیده اسلام باندې لازم قانون. واعتصموا بحبل الله جميعا. مقبل ورغوي په کتاب د الله باندې حبل الله کتاب الله. دا خپل قانون وګرځوي. څنګه حدیث کې راځي
کوي د قران د تعبیر حبل الله صحت شوی دی په حدیث کې هو حبل الله المتين وهو الصراط المستقيم وګل حدیث داري له پروات باندې راځي هو حبل الله المتين وهو الصراط المستقيم د الله کتاب مضبوط رسیدا وجه تعبیر د قران د رسې سره وجه څنګه چې رسې سبب د هلاکت د کوي د سره وګرځي چې سره رسې ته ضرورت کې ویری سراوي خېږي دارنګه داخله کوي د هلاکت کې فراته دي داغه د نجات بل ذرانه شي سوا د قران کریم لا دارنګه حبل الله ته تعبیر په دی وجه سکه څنګه چې رسې سره عاد اصول وبوت دا سبب د حوار د حیات دی دارنګه دا قران سبنا سرعت وصول الى الهدایت هذا هدى دا هدایت کتاب دی ورتولوا دا بغیره فغضل الله واعتصموا بحبل الله جميعا وګر ورګي په کتاب د الله باندې په دې د الله باندې ټول الله کتاب ټول باندې د سره فتو بیر بعد کتاب تک فورن بعد واعتصموا بحبل الله جميعا وګر ورګي د الله په کتاب باندې ټول کتاب باندې ولا تفرقوا واذكروا بتسلسي کتاب سدي لا واذكروا نعمت الله علیکم یا کی نعمت الله جګړه فتاس باندې نعمت د ایمان نعمت د فهم د قران کریم واذكروا نعمت الله علیکم وایت کې تاسو نعمت الله ذکر په تاسو باندې ادا بیان نعمت یو دینی نعمت یو اخروی نعمت یو دنیا کې دوه قسم مرض او فاوی کې او د زړو ازاله په قران باندې راځي یو مرض د دنیا او دوی مرض د دین مرض د دنیا او جدید دربه کې دشمنی و ترکبری و ولکه څنګه چې د اوس د خبرې جره کې مشهور ترکبری و چې د هغه شپږ کار د هغه جنگ جګړه و په معمولی خبره باندې او زرګور باندې بلکې د وړو حساب نو او کله چې قران راغی او اسلامي بل تسلیم کو قران تسلیم کا ټولې دشمنۍ لري شولې زه برز باغی کې د آخرت پر حاصل چې داغي اعمال او عقاید سبب د فارض ګور جهنم ګور جنت نو الله قران راولګر هغه اعمال سبب د فارض خو له جنت ګرځول دا معلومه شلاب چې مزیل د هر فساد او مزیل د هر مرض هغه د الله کتاب دی د دنیا جګړې چې ختميږي دا په الله په کتاب باندې بل قانون باندې ختميږي د الله په قانون د الله په کتاب باندې نه د انګريز په قانون باندې نه د رواج په فیصلو باندې په باندې ختميږي دا فیصله کول کتاب دی بارو بدا چرن سبا د مسلمانانو درمیان کې چې کوم ترکبری دا دشمنی دا شروع د فکور کې دشمنی دا او کلی کې دشمنی دا ورور د ورور سره دشمن دی ثابت دا خبره ده چې دی ایمان په قران نشته دی نور ایمان بالقران عمل بالقران سبب د فائد نجات د هر دشمنی دا او دا مزیل د فائد هر دشمنی دا فیصله د الله فیصله دا واعتصموا بحبل الله جميعا وګورئ په کتاب د الله باندې ټول لا تفرقوا متصلین سګي دا سدي آیات کې نعمت الله جګړه پتا سبحانه یو نعمت ان کنتم اعداء فالف بین قلوبکم چې تاسو دشمنان وي دیو بل وی د مسکلې دیو بل مال لوټ کاوه دیو بل عزت لوټ کاوه فالف بین قلوبکم محبت رو صلی اللہ علیہ وسلم کی فاصبحتم بنعمتی اخوانا او الفت پس سر آگئے فکر قرآن سواری فاللہ بین قلوبکم محبت رو صلی اللہ علیہ وسلم کی فاصبحتم بنعمتی اخوانا اگر دیتا تاسو اللہ فرحمت بارشدہ قرآن دے اورونا داول مخاطب پدیبان صحابہ لی رضی اللہ عنہ ذکر کی کہ معلوم بداشا چې صحابو درمیان کی اختلاف نو اگم کسان چې ذکر کی چې داغی په دنیا اختلاف ہو آگی لاؤ کاغی تکم جگڑی راگلی دی بیت کر آگا اجتحادی بھی آگا پہ حیثیت دین بانی بھی اجتحادی امور فاصبحتم داغی درمیان کو قوت و قرآن ظاہر کئی داغی درمیان کو قوت و اتفاق ہو فاصبحتم بنعمت اخوانا اگر دی تاسو پر نعمت اللہ بانی اخوانا اورل دیو بلسرا تو قرآن سبب دے اخوت دے سبب دے اتفاق دے سبب دے حسانی دشمنی دے او دین سبب دفار دین اگر صورت انفال کی دا مضمون ذکر کئی دین او قرآن دا سبب د فرض الفت او د محبت دی نن سبا مسلمانانو کې دین نشته ځکه الفت او محبت نشته مسلمانانو کې ایمان بالقران نشته ځکه درمیان کې الفت او محبت نشته نور د قرآن فیصله دار چې دا سبب د فرض الفت دا سبب د الفت دی سبب د فرض محبت دی سورته انفال تشفیت نمبرات وألف بين قلوبهم لو ألفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم والذي أيدك بنفسه وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم محمد لو صلى الله عليه وسلم بلال صحابه كي لو ألفقت ما في الأرض جميعا فمارا ضرورت اتفاق لرضي نص قرآن قريب دي لو ألفقت ما في الأرض جميعا قطا خج کرے طول اغت ضرورت بزمان کی دی ما ألفت بين قلوبهم تابر دي دنیا پر خج کور بارے داغی در بین کی محبت نویرا اسے ولكن الله ألف بينهم
الله محمد رسول الله کی بس سبب د دین او قرآن باندې دا معلومه چې دین سبب د اتفاق دی خو صحیح دین کامل دین او قرآن سبب د فار اتفاق دی چې په عمل عقیدوي ولكن الله له بين قلوبهم الا هو عزيز حكيم فاصبحتم بنعمته اخوانا دوی برس چې قرآن داغي منزل وګرځید وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها واذا اصبحت كذبوا جهنم لا تاسو سر کې پټېدل او جنت د برابر الى قدم مسائق د دخول جهنم وا امر تاسو مسائق د دخول جهنم مباشر مسائق د دخول جهنم قرآن راغ تبدیلی را وسره عقیده کې تبدیلی را لا عمل کې تبدیلی را لا مباشر کې تبدیلی را مباشر مسائق د جنت شرا عمل مسائق د جنت وګرځید عقیده مسائق د جنت وګرځید او قول تعالی شفا حفرة من النار وای تاسو په اړه کذبار جهنم لا انقذکم منها خلاص کړه تاسو د جهنم له سبب د کتاب باندې كذلك يبين الله لكم آياته لارجل الله قانون جباره تاسو خپل احکام او اتره د قران کریم لعلکم تهتدون د دې مقصد د فارج تاسو لار حاصل کی فدی بار جنت حاصل کی فدی بار هدایت ان قران را لګره د الله د هدایت لپاره یواز د قران د فارج را لګره یواز د ختم د فارج را لګره چې یواز تلاوت د فارج را تلاوت کې ثواب سره اصل مقصد د قران کریم سره لعلکم تهتدون دې لپاره چې تاسو حاصل کی هدایت بدی آیات نواره فدی قران باندې چار کله قرآن داسې بهترین کتاب دی او په دې کې داسې بهترین نظام دی چې دنیا به څه خیسته کوي او د آخرت هم خیسته کوي دنیا کې دشمنونه ترکبرونه خلاصوي په آخرت کې د جهنم نه خلاصوي صاحب د رسم معلومه شي چې قرآن کې دا اثر دی دنیا دشمنان ختموي محبت او لغت راولي آخرت کې سړی د جهنم نه خلاصوي نو پکاره چې جماعت دي مستقل چې دې قرآن دعوت ورکوي او داعی دې قرآن وي دې قرآن د آخري داعی دې موجود وي دا درې اصل ارکان جماعت فعال ولتکم منکم امه يدعون الى الخير موجود شي په تاسو کې یو ډله یو جماعت چې دا غي پروګرام بچوي موجود شي په تاسو کې یو جماعت یو دا ډله چې دا غي پروګرام بداوي يدعون الى الخير خلق برابرۍ قرآن او سنت د خیر معنا ذکر کوي اتباع قرآن او سنت سیدی در منصور کی معنا ذکر کوي دار ابن کثیر کی دا معنا ذکر کوي خیر او قرآن او سنت يدعون چراولی خلق قرآن و سنت نالوی خیر داره و دلیل لپاره تایید چې خیر لپاره قرآن و سنت يدعون الى الخير سیدی در منصور کی ابن کثیر په حواله د عبد الله مسعود رضی الله ذکر کوي يدعون الى الخير چراولی خلق قرآن و سنت تا پروګرام پیداوي يدعون الى الخير چراولی خلق قرآن و سنت تا د خیر لپاره قرآن و سنت څنګه سورته بقره کې ذکر شوی مخکې يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا فقد أوتي خيرا كثيرا حكمت معنا ذكر كيف مدارك القرآن والسنة ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا يوسف دسوا آتش پیتم او دسوا يوكم او نمبرات يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا المعنى قرآن والسنة معلومة جلي خير قرآن والسنة دي ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا قرآن والسنة خير يشوي دي دارك يوبرا سورة يونس سورة يونس کی ذکر کئی هو خير مما يجمعون قرآن دیویلی هو خير مما يجمعون بذلك سورة يونس پینځه وځو سم نمبرات هو خیر مما یجمعون هو خیر مما یجمعون دا شغل د الله کتاب ډیر بهتر دی هغه چې کوم دی جمع کوي هو خیر مما تبذو سم نمبرات قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خیر مما یجمعون وشغل د الله کتاب ان فقال چې من الخشاري کی هو خصوصا علماء چې دا شغل نصیب شوی دی فبذلك فليفرحوا هو خیر مما یجمعون شغل د الله کتاب ډیر بهتر دی دا مانا ضرورت ہے جی خلق جمع کئیم هو خیر مما یجمعون دا خیر مانا ذکر کئیم اللہ بھائی سویچی در منصور کی بحوالت عبداللہ المسعود رو میں قرآن و سنت دا پروگرام میں ساکت ولتکم منکم امت موجود دیش بتاس کی جماعت اوڑلا یدعون الى خیر جو خلق را بری قرآن و سنت تا خود دعوت دا قرآن و سنت پا کم کیفیت باری دی ویامرون بالمعروف دا کیفیت دا دعوت ذکر دعوت الى الخیر دا طریقی دی
یو چې کم بایم بغی دی چې هغې ته دعوت ورکړي او هغې ته خلک راوباري ترغیب ورکړي او کوم چې بالایم بغی دی چې هغه مناهي دی چې هغه خلک نه منې کړي دا کیفیت د دعوت یدعون الی الخیر چې راوبړي خلک قرآن او سنت ته و دا دعوت طریقه څه ده یامرون ویمرون بالمعروف وینهون عن المنکر د دعوت طریقه دا ده چې ویمرون بالمعروف وینهون عن المنکر اول بلکې خلکو ته معروف معنا کې مدارک مشهور تفسیر ما وافق الشریعه او بلکل معنا کوي ما خالف الشریعه ما وافق الشریعه کې ټول هغه امور اوامر داخل شو کا فرائض دي کې واجبات دي کې مستحبات دي او سنه ویمرون بالمعروف امر به خلکو ته کار باندې چې شریعت سره موافق وي بلکې بل خلق لدا کار نه چره شریعت د مخالفي او د عبد الله بن مسعود رضی الله په حواله باندې د عبد الله بن صدار کې دو عبد الله بن عباس معروف توحید او سنت دي ته ویل کېږي تفسیر په اعتبار د فرد کامل سره ذکر معروف دلالت دي توحید او سنت دي څنګه چې نور امور مستحب او ټول احکام الهی دي نو معروف نه مرا خو فرد کامل د معروف سره توحید او سنت او فرد کامل د منکر سره شرک نو ټول اعمال سیئه که شرک ده او که بدعت ده که فسق او فجور ده نور امور ناجایز ټول به داخل دي خو فرد کامل د منکر سره فرد کامل هغه شرک او بدعت ځکه مبارک ورته شرک قرآن نور الله ورکړو او دا د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه عبد الله بن عباس رضی الله عنه داخل منقول دي ایامرون بالمعروف امر کې خلق ته توحید او سنت وینهون عن المنکر او خلق من کید شرک او بدعت نه وی منکر سره شرک او بدعت دار کې امر بالمعروف ده توحید او سنت وینهون عن المنکر من کې خلق له شرک او بدعت وس خلق وي من بلا بلیانو لار لکړه دا بلیو بلا بل سزا وي بل یو داوي نو دا مشکال الله دغه کبه باندې چې د حقانی جماعت د خسره او حقانی جماعت سره کم دی نو په دې تر ټیفر کپې جنې دې باندې ځان فېکه کټې پر نه کار ټیفر او دار کې خچې نه کار چې پیژنې نو تاسو په دې کې صحیح مسله او غلطه مسله دار کې صحیح بیان تور کې غلط بیان کې وسه په تاور پیژنې د خدای خره د دنیا په عمر کې خبرت پیژنې د دې په عمر کې خبرت ور پیژنې د دنیا په عمر کې پیژنې چې دې دکاندار چې خره دې دکاندار چې خره دا خره دې نو خدای کا هغه پیژنې په دې کې صحیح بیان کول کې غلط بیان کول کې تاسو پر ور پیژنې اولئک هم المفلحون کب جماعت چلا پروگرام سی بھی دعوت قرآن و سنت تا دعوت توحید و سنت تا تک کامیاب جماعت تے کامیاب جماعت دار چې قرآن فلاس کی او خلق تا توحید مسئلہ کی سنت فلاس کی او خلق تا بیان دے اتباع و سنت کی اولئک هم المفلحون دا جماعت چلا پروگرام دعوت القرآن و سنت دی او داغه پروگرام دعوت فی توحید و سنت اولئک هم المفلحون دا جماعت دے کامیاب جماعت ولا تکونوا كالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات مگر بشان اهل کتاب باندې الذين تفرقوا اهل کتاب نصارا اکثر جمهور ذکر کی یا مطلق کافر مشرکین لیکن جمهور ذکر کیلا مگر بشان اهل کتاب باندې تفرقوا واختلفوا چاغي تسلسل شوی دي مختلف شوی دي واختلفوا تاکید د تفرقوا دي ظفار دي چاغي کې په سبب د خلاف دا خلاف په وجه راغلی په سبب د ترک سنت باندې اتباع الهوا باندې څنګه حدیث کې راځي چې يهود او نصارا په دوه یا فرقو باندې مختلف شو چاغي او زما وبد په څنګه کې په دریو یا فرقو باندې تفرقت اليهود والنصارى على 73 فرقه او 77 امت على 73 فرقه او ما قال راغي کله کسر چې په سبب د اتباع الهوا او ترک سنت باندې مختلف ډلې جوړې شوې تدیر ځانو ساتي ولا تکونوا كالذين تفرقوا واختلفوا چې قران او سنت پرې دی د ترک سنت او خلق القران سبب د فارت تفرق دی معلومه ده شره بګه کې بشاده کا سالو تفرقوا چاغي دي جدا شي به مختلف شي بس هغه چرا دي دواځه دلایل په سبب د اتباع الهوا باندې یا فرق دار تفرقوا د برات عداوت ذاتی بخل میز کې او د اختلاف لپاره د اختلاف مذهبي لکه څنګه چاغي کې تفرق عداوت ذاتی براغله دیو په دنیا په حیثیت دشمنانو او د مسلک په حیثیت اختلاف راغله د داغه په شاده لکه سبادو مسلمانانو کې به حال وګره ذاتی دشمنی په میز کې په شاده يهود باندې او مذهبي اختلافات مسلکی اختلافات سره ډېر شوي دي ولا تکونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بګي په شاده کسان باندې تفرقوا واختلفوا في اصول الدين د دې اختلاف لپاره چې کوم قبیح دی
او بل اختلاف اصول الدین فیصلہ اصول الدین کی لقصل کی فرق مبتدی ہے اختلاف اصول چاہے اختلاف دے اصول ایمان کی اصول الدین کے بارے کے اختلاف نہ اختلاف فرعی چلائی بہت درمیان کے اگر اختلاف رحمت دے کب جداغی اختلاف فرعی دے استنباط مسائل کے قرآن سنت اگر اختلاف مضموم نہ دے اور ان سب مضموم کر داو چاہیے نہ اختلاف فرعی بشان اختلاف اصولی کر داو دے زمانے جاہلان اگر اختلاف جداغی درمیان کیوں چاہیے اختلاف فرعی دیوبل تکفیر ہے لکاو او فرقو متدائی کہ دیوبل تکفیر دے ایمو دارنگی صحیح ایمد تابدار دیمو اگین تکفیر دیوبل دے اکرف دے مسائل کی ترجیح راجح برجوح مسئلہ دا خلاف دا فرقو مبتدعونا اگین تکفیر دیوبل کئی فوصول دین کی داغی دے اولاکر دین خلاف رات اختلاف فرویلے چکا ایمو درمیان کی دے لکاگی کی تکفیر نشت دیوبل او دا اختلاف اصولی دے چفا کی تکفیر کے دیول لا تکونو کالذین تفرقوا واختلفوا مکہ کے پرشاندہ کسان بارا چاگی جدا شوی دیول پر سبب دا عداوتی او دشمنی ذاتی باری واختلفوا مختلف شوی دی فمسلک کے ہوں بدبار دوسر دی اسرا فسلک چلان دی توازح درائل پا دیل باری اولائک لهم عذاب العظیم دا کسان جہدی لفرد عذاب لی کلا یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ فرض باری جس بشی وجوہ اہل سنہ ابن کثیر مانا کئی ویوم تبیض وجوہ جس بشی وجوہ اہل سنہ مخنا تابدار دو سنت و تسود وجوہ دو مخالف اہل بدع و تسود وجوہ اہل البدع فرض باری جس بشی مخنا دو متبعین دو سنت او طور بشی مخنا دو مخالفین دو سنت اما الذین اسودت وجوہ مکفرتم بعد ایمانکم ہر جا کسانی کی درشوی دی مخنا داغی اگوی قال لهم اگوی شدیتا مقولت قول محضوفا اگوی شدیتا فارد الزام اکفرتم بعد ایمانکم تاسو کفر کفر ایمان ساسنا دی وجہ اختلاف لبرات اختلاف فی اصول الدین تاسو کفر کفر ایمان ساسنا فذوق العذاب ما کنتم تکفرون وزگید عذاب سبب دلکار ساسا ہر جا کسان دی چامس فی شی مخنا دی بسبب دی اتباع سنت بسبب دی اتباع سنت باری فی رحمت اللہ اب ثابت پر رحمت اللہ کہ ہم فیہا خالدون دیو بدی رحمت اللہ کہ ہمیشہ لا يموتون ولا يخرجون تلك آیات اللہ علیہ نسبات رسالت نبی علیہ السلام آیات اللہ علیہ علم تعالی فاضل اظہار لکم اللہ یرید ظلما للعالمین کم سزا چا اللہ مجرم دور کئی مکسری جدو مخرد مخالفین صد منثور بھی اللہ پاک ارادہ کون کے ظلم بجحال والا وبانی نفر شرک تصرف وللہ ما فی السماوات وما فی الارض اللہ باختیار و اللہ فتدبیر و قدرت کی رازو جب آسمانوں کی دی کہ فضمون کی دی ویر اللہ ترجع الامور اللہ تبٹول کالو آپسی اللہ پہ سلک گئی جب قرآن و سنت چا خلاف کرے وچا موافقت کرے دے ویر اللہ ترجع الامور خاص اللہ تو آپس کی ٹول کارونا دابے ترغیب الى الدعوت ما سبقت انتباع ولتکم منکم امت یدعون الى الخیر کنتم خیر امت اخرجا للناس تاسو اقرا ٹولے بٹول امتون کی تاسو اقرا ٹولے اللہ فیضا کریم تاسو اقرا امت خصاص و خیریت آغا مشروط بحاظ شرط دے تاسو اقرا ٹولے او تاسو فرد اخرجا للناس للناس لمنفعت اللہ سریت شہید فارد فیدی خلق خلق تجی فیدر سوی طریقے سرا تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر ذیوبت فرد دادا تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر چامر بکوی خلق تفا کاربار جیرس روافق وی خلق منکوی تاسو دکار جیرس مخالفی بیا فرد کامل دمعروف اول بکوی تاسو بتوحید و سنت بانی فرد کامل دمعروف دارے منکوی و خلق شرک و دمیاتنا و تو اصل دعوت دارے تامرون بالمعروف اول بکوی خلق دا فتوحید و سنت جد خلق عقائد و عباد بدی خلق عقائد جسی کی گی فتوحید عمل جسی کی فی اتباع و سنت و تنہون عن المنکر خلق منکوی دا شرک و دمیاتنا و تؤمنون باللہ پقفل و دعوت تو برکے پقفل و بیمان راوڑی و تؤمنون باللہ کھل و کوید اللہ فصفات بانی دا اللہ فحقا بانی ولو آمنا الكتاب لکار خیر اللہم کچھ ایمان راوڑی دی کتاب اہل کتاب و زابدی لفارا وروا وقت گڑ نشو ایمان ٹول رانوڑ کچھ ایمان راوڑی اہل کتاب ٹول ایمان راوڑی دا بفر دفار دیوی خب گڑ نشو منہم المؤمنون و اکثرهم الفاسقون بعض دین دی ایمان راوڑ کی فربی علیہ السلام بانی او فقران بانی و اکثر دین دی وطن کی دی ایمان الفاسقین عن الطاعت والایمان وطن کی دی ایمان او تابداری لا دغا اہل کتاب جو مخالف دی داغی لینے کی وہ لیضرکم اللہ عزار جدر سویت آسدہ بلیان اہل کتاب باطل فرس فاسقین اللہ
ذا مگر دخلی بدل دی لا سے نو خزی د خلو پر په ګډ تکړه دي د خلو پر نو دین راوړی دی نو بسره راوړی دا بي دین دی لا یذرکم الا ذا شور سے دا اهل کتاب تاسو مگر د خلی بدل دی و ان یقاتلوکم یولوکم الادبار لاول خو لاس نشو غوړی صرف خلو خو زی د خلو پر په ګډ نه کوي خو بل فل تقدیر کچری جنگ جوړ کی و یقاتلوکم یولوکم الادبار کچری جنگ کی دي سات سره وي تاسو تاسو شاګانی دی پیشن گوئی دا اللہ بالکل صحیح طرح سے دلے وار فاغ زمانہ دا حیات دا نبی رسول صحابہ کی چلے یہود خلاف ہو کر لاول خلاف بنی قینقا کڑے ہو چکر نبی رسول والسلام آہد کرے ہو خلاف ہو کر حقا ذلیل اور رساو کر دے جلا وطن شو لاغیر حبل کالبانی بنی نظیر خلاف ہو کر دا بنی نبی رسول دا قتل بندوبست ہو کر لاغا ذلیل اور رساو کر دے رزمکی و باغوری ممنات دفاد شو بے بغضو خیندک کی بنی قرصہ و اغی خلاف ہو کر او دا کفار سمرگری شو غزوی حضاب کی لاغی آغا نارینا چهو وقاتل خطر کلیش د باخاوه د بازیګر درمیان کې او کوم چې سبا زلاله او هغه سبا او ګرځید ځان یې هر کله چې کل خلاف کړي الله پاک صحیح او رسوا ګرځوري د حکم چې مسلمان پسې فاد شي لا یذرکم الا ذا زر شوی دي تاسو مگر دخلې بدل دي و یقاتلوکم یولوکم الادبار کبل فرض تقدید جنگي کې سال سرا او د دې اراده کې اپنے شاګان در سبلا سرور به ودي سیم دادو نکړي شي او دا ولې ضربت علیهم الذلت اینما سجفوا الا بحبل من الله وحبل من الناس مقرر دے فدی بار ذلت اینا رسوائی مقرر دے فدی بار رسوائی جت جدی موجود شی ہر دے کی چیز دے ورسواو ذلیل بھی چرت جدی موجود شی الا بحبل مقرر ذلت مقرر خلاصی کی دینا الا بحبل من الله مگر چ منگل ول گئی فرسید اللہ بارے حبل الله نبرات عهد حبل مبارات عصر دی حبل الله نبر عهد الله یو بارادار عهد یو بارادار چې الله پاک حکم کړی دی لو دې کړی چې د مشرکینو د کفارو ماشومان برکت لېږي داغي زرانه برکت لېږي داغي بڑاګار برکت لېږي د په سبب د عهد باندې اسلامي قانون دار چې بڑا د مشرک بڑا هغه زرانه هغه برکت لېږي په دې باندې الا بحبل من الله مگر په حکم د الله سره په عهد د الله سره مسلمانان با د کفارو ماشومان د کفارو زرانه د کفارو بڑاګار برکت لېږي دی وجه باندې وحفظ الا بحبل من الله مگر په بدر سوای کړه چې څنګه کې موجود شي نو قتلوي الا بحبل من الله مگر چې مگر غیب عهد الله باندې چې جزیه ادا کې دی عهد الله هغه جزیه ادا کول جزیه ادا کې خپل سر محفوظ کړه الله حکم کړی دی په دې صورت کې چې کله کافر مشرک راځي چې جزیه ورکول باندې او سر مال محفوظ کړي نو به دا سر مال محفوظي اولو کوال لا ودما او کو دوایدا الا بحبل من الله مگر فعاد الله سجادار جزیه حصول ده عمل لو خلدا دفارا وحبل من الناس او فرسی او عهد خلق سره فرسی خلق سره عدار چې صلح وکي یا امن حاصل کی د استعمال بزرت کی صلح کی مسلمانانو سره یا عهد حاصل کی د مؤمنانو امن حاصل کی د مؤمنانو وحبل من الناس وصلت صلح کی وحبل من الناس وصلت حصول د عمل کی چې ما نمیاش عمل راکې کال عمل راکې څنګه رسل دي مصابینی چوته لګي وحبل من الناس ورنه رسول سره خلقنا اور کول په سره کول سره یا په حصول د امر صداغینا وباو بغضب من الله اختری د يهود او په غضب سره طرف الله نه مقرر په دې بارا جدي دا ولي دا ذلت او مسکرت دا په دې مقرر ولي ذالک بیا نو کار فرور بیات الله يقتلون الانبیاء بغیر حق دا په سبب چې عادت دا او قانون یعنی استمرار طریقې سره عادت ذکر کار چې داخل کې مظالمه مفید دفار دي استمرار ودي همیشه لپاره انکار کول کې دا تر الله او ودي همیشه لپاره چې قتل به انبیاء علیهم السلام په ناجایز باندې او دا قتل د بیا علت العلت دا قتل د بیا ولي کو ذالک ما سو کار یتدون عسان په اثر د ختم قدر راوسه نبی دا بیا په قتل شروع نو صرف نه کوله دا قتل د بیا او چې دا ولي او د انکار آیت الله دا اوسو دی وجې دی فرمانی کوون کې اولا وکاو یتدون تجاوز کوون کې حد دا اشکال راځي چې اوس په بنی اسرائیل کې يهود دي او هغه فلسطین را سرکې د عربي سرکې د حکومت خشتا اذن ته چې دا په ذلت رسوایی دي نه نشته دا حکومت مستقل حکومت د يهود رشته داسي هغه د بوسخ سره یو ته لګي د امریکا بیرنګیارو
سوارا او دار کې درندر فرنګیانو یو ډانچه جوړ کړل هغه د حکومت مقصد دا چې مسلمانان پیړوي کچره دغه امریکا او لندن والا د دې الله سواته هیڅ شي نشته داسي د دې منصوبه ده حکومت د دې منصوبه ده ځان د فاره او د دې علی کار د ځان د فاره جوړ کړی دي ورور نو قران کریم کې ځکه کې دي ذلت او رسوایی سره مقابله دي کچره هغه د لاس واخلي د يهود هیڅ شي به نشته دغه ظاهري ډانچه د حکومت د اصل کې جوړ شوی ډانچه د امریکای د لسوارا او دارنګه د لندن د لسوارا او د فرنګیانو د هغه جوړ شوی ډانچه ده د قران باندې اعتراض ورته کې ظالم الله کار غرور بیات الله دا ذلت رسوایی په سعودي باندې ډیر کار کوي د الله راوجه بیا علیه السلام او بیا ځکه وجه جزاء کې ما سو وکړو په دې جرأت د قتل د بیا باندې جرأت ولیکاو دا جرأت د دې ضرورت دی په سبب دې باندې چې وزیر فرمانی کول کې اوره وو تجاوز کول کې حد مکه د باطل فرس علماء حالت ذکر کړ و ذکر کوي چې له سوا په دې کې حق برس مشتای زنګل د ضرورت خالي کیږي په دې کې حق برس مشتای اگر که اکثر کې باطل فرض دي حق برس په کې سره بیان حق برس علماء پس بیان علماء سوره حاصل لاره رب معلوم شو ولې سو سوا ندی دا ټول برابر بل اهل الكتاب د بعض اهل کتاب له جاس جماعت سره جماعت مستقیمه او دارګه عادله المارا گئی جماعت مستقیمه فضیل باندې قائمه عادله انصاف والا کلک ورا جماعت مستقیم او مضبوط ولا فضیل باندې کار سره لون عاد الله اولاد الله او الليل وفوقات رشفيك هم يسجدون ادي تابعدار حکم الله یا هم يسجدون دیوی بوت کول کی یؤمنون بالله واليوم الاخر یقین کی دغه حق رسول الله فالله باندې ایمان اوري فالله باندې فور الاخرت باندې ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنکر امر کوي دی پاکار باندې شریعت سره موافق یو په توحید او سنت بلکې خلق د مخالف د کارونه چې شریعت د مخالف یو خلصن لکه شرک او بدعت ويسارعون بالخيرات جنگل کې فقار دې کو کې اولئک من الصالحین دا قسم علماء چې حق فرسي اولئک هم من الصالحین دې کارونه دا څلورم قانون د فار ترقی د جماعت بنیادی اصول ذکر کړه او جماعت کی ترقی کی داوود جمال په لګي و ما يفعلوا بالخير لما انفقوا ويفعلوا بالخيرات چې خلق کی د الله ولا يكفروا فلا يحرموا ټول فصل بارا دا کوي هیڅ کړو دي بارو نو پرشي داګه اجر ثواب لا والله عليم بالذكر الله پاک په دې بحال د متقین باندې څوک بس غرض باندې پاک کوي ولا پاک په دې بحال د متقین باندې تخویف ان الذين كفروا لا تغنوا اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا یقین هغه کافر چې بار دولت جمع کوي یقین کافر د هور کې دي لبارو دي اولاد دي عذاب نه تشل را سبب د بچاو نه دي اولئک اصحاب النار دا کفار دي جهنم یانو فيها خالدون دایمي جیل دنیا جیل چې بزمارت دراوزي هو فيها خالدون دی پر جهنم کې به شوی راو تور ولا خرجون لبري چې خبر اخلاص شي کده دنیا د جیل د عذاب سره خبر خلاصي ولا يخرجون هذه بني سيج جوي سرشي وسلوار بقول هذا ترغيب الى الانفاق او زجر فرض مرفقين في غير سبيل الله وسلوار بقول في هذه الحياه الدنيا كما سريه فيها سر الاصحاب الحرس قوم ان د مشرک او د کافر چې کوم دنیا باندې مال دولت لګي هغه برباد دي تشبيه په ذات تبال کې څنګه یو د فصل هغه باندې هوا راشي ګرما غلي فراش هغه تبا کی دار کې دي چې کوم مال دولت لګي په جوړ دنیا باندې دا ټول تباہ برباد دي لکه څنګه چې کافر مال او دولت په جوړ دنیا باندې لګي زره سبا ذکر مکو مسلمان په شان د کافر باندې مال او دولت لګي دا ټول برباد د کافر له حال زیات دی سبا په اعتبار د انفاق د مصرف امور دنیا او په ایزاد کې مسلمان فقور فی هذه الحیات الدنیا مثال دا غبار چې خرج کوي کفار فی هذه الحیات الدنیا په دې ژوند دنیا کې کما صدری فی سر اصحاب الحرث قوم په شان د بعد باندې چې بای کې غلی وی سر یو بار مشهور ده چې بای کې غلی وی یا سر بای کې ګرم هوا وی زمانہ بلدي اصحاب الحرث قوم چې ورسیږي دغه بعد غلی والا ورسیږي دغه بعد ګرم ورسیږي دغه بعد فصل یو قوم ته ظلم کوي په پر ظالم باندې وهلکته هلاک دا بعد فصل را دار کې دی مشرکین او دې کفار چې مال لګي په دنیا په امور کې دا هغه تباہ برباد دي هیڅ مفید نه دا تشبیه په ذات کې فما ظلمهم الله الله جدي تباہ کوي دې ظلم نه کوي فدی ولا الله ولا کلکانو انفسهم یسلمون دي دا کفار په خپل ظالم باندې ظلم کول کې په سبب د کفر باندې دا
دا پنځم قانون د فارد رقید جماعت لفارد حفظان جماعت منظم شو په بیان او په بنیادی اصول درې وسره او جماعت ترقی وکړه په بیان د اصل رابع سره د وزدي جماعت د حفاظت لپاره طریقه هغه دا چې په دې جماعت کې بداسه سره نه داخله وي رکن شورا به نه ګرځي هغه د دې عقیده دا صحیح عقیده چې کوم جماعت ولا عقیده چې هغه خلافي کدا چې داخل کړي سبا جماعتونه چې جوړیږي د هغه وجب دار رازدار د غیر بل سیاو ورکل شورا نه ګرځي هغه ته خپل راز د جماعت دا ورکار کې یا ایه الذین آمنوا لا تتخذوا بطانه من دونکم کوم سبا خو مسلمانانو به غلطو د خپل راز بشرات انګريزان ګرځولې دي او د هغه مشیران انګريزان ګرځولې دي ځکه د سربېشري قدر مغربا مسلمان ذلیل او رسوا دي یا ایه الذین آمنوا لا تتخذوا بطانه من دونکم او ایمان والا تاسو برسي تاسو د زړه دوست سوا ساسره به تعالی هغه دوست ویلګي چې سړی د زړه راز کار کوي او خپل مشیر ګرځي په وړه خبر کې لړ سبا کوم مسلمانانو هغه انګريزان د خپل ځان مشیران ګرځولې دي او خپل راز راغي ته کار کوي لا تتخذوا بطانه من دونکم بلکې دا انګريزان پارشي کې مداخلت کې د بس کوي ته پوسب کوي د تیز ته پوسب کوي چې دا دی ور واچو دا ور او دی ته دا دی وجه واچو دا به غرض دی وګره سره کله په مناظره باندې واچي دا افغاني دي د پرونی کې ګرابل ورته مناظره وا دا مناظره باندې واچي یو بل سوالات او جوابات دی ته ګوري یو بل باندې او یو ته ګوري نه سب مسلمان سب ذلیل او رسوا کړي دي قرآني حالات بزرګ دي کې دا ولې دا دی کله ولې دا کله کله په مناظره په جګ باندې واچي لکه دا باګیان چې سړی جګړې کړ دا باګیان جګړې او تماشا کوي دا له ګرځانو سبا د مسلمانانو به غلط ورچې کوم د ډالر سپيري دا ته جوړ کړی دي دې ریډو کیو کړه چې دا کم خرافات دي غږی او صرف دا غي د وجه سوالات او جوابات لکه ته دې سوال او جواب سره چې تر سوال او جواب کې یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانه من دونکم لا يلونکم خبالا او دې ایمان خوندار چې دعوت ایمان کوي نه ایمان دې تقاضا کوي چې رازدار د غیر بر رسي د خپل راز بغیر تنوي الله او غیر به مشیر نه کړي مرسي تاسو د سوا تاسو نه دا بیان دی ولی یو لا يلونکم خبالا دا کفار چې دا په سربر کې بتا سبحانه فساد کوشش ادا ده لکه سبا جو ګوره چې مسلمان ذلیل کې هم پړل نه ذلیل کوي هغه په مال دولت ور کول باندې ذلیل کوي هغه په دعوت ذلیل کوي لا يلونکم خبالا سربر کې بتا سبحانه فساد ده ودو باندتم فخر دې کفار او هرغه چې تاسو په تکلیف واقع کوي ان دې ډېر محبوبه چې مسلمان ذلیل شي په تکلیف کې واقع شي ودو باندتم وردا سره اعتراض کړي دا ورګه دا وخت باندې کار په کار باندې علما قتلې ودو باندتم وما علمتم فخر دې کفار او تاسو تکلیف او تکلیف ساسو دریم قد بدت البغضاء من افواههم یقینا ظاهر شوی دی وسید دی خلود دی لا اخلو باندې پراپګاندا کوي خلاف د اسلام خلاف د مسلمانانو خلاف د متبعين سنت قد بدت البغضاء من افواههم مبتدئين به دي کې داخل دي قد بدت البغضاء من افواههم وظاهر شوی دی وسید خلود دی لا او پټ وډار خسکه تاسو لورم وما تو فی صدورهم اکبر کم وډار د کې نو د غسې چې بزرګ کې دا ډیل وی دي قد بیان لكم الآیات ان کنتم تعقلون بیان کړم تاسو ساتونه چې تاسو باندې سوالات او دوسری کوي چې تاسو کې عقل فکیوي دا بنزم انتم اولئک تحبونهم ولا يحبونكم خبر تاسو دغه دې مسلمانانو تاسو دغه دې چې بلا کوي تاسو دې کفار سره خپل مشران ګرځولې دي ولا يحبونكم حلال کې تاسو سمون کې تاسو سپیم لوي تاسو مشران نه ګرځي تو تاسو دا قضا کسایدا دې تحبونهم چې تاسو بلا کوي دې سوغاړه ورکړي دا ولا يحبونكم حلال کې بلا تاسو سره کوي شوګم وتؤمنون بالکتاب کله تاسو دعوت کوي چې موږ په قران باندې پر خدا او اجازه د غیر باندې سي او د کافر سره تعلق نه ساتي وتؤمنون بالکتاب کله تاسو ایمان وروړي په ټول کتاب باندې کتاب خدا به سره چلاته تخذ به طاعت من دونکم لا يرونكم خبارا ولا تاسو ایمان وروړي په ټول کتاب باندې او وإذا لقوكم قالوا آمنا کله چې تاسو یو ځای تاسو چې آمنا بګي بار وروړي تاسو دین بګبرو وإذا لقوكم قالوا آمنا کله چې تاسو وایي دی بهلو باندې منافقین دي آمنا بګي بار وروړي کاتب وإذا خلوا عزوا عليكم العنابر من الغيظ ومقدس الله سلام ورو کله چې ځان شي چې په خلاف ساز کې خورو غوته زره د وجه ډیر غوسه په ویلال باندې او متبین سنت باندې قل موتو بغیر کوئی خپل شیطان سو په خپل غوسو کې الله علیم بذات الصدور خلل الله په دې فرادون سلو باندې ان تم صدقم حسنتم لا تتخذونكم بلا تتخذون بطاعه من دونكم ان تم صدقم حسنتم تسوهما کول سي تاسو خوشالي لغم جر کوي دې لزړي چې خالص
ان تمسسكم حسنة تسوهم کورسی کی تاسو خوشحالی تاسو غمجن کی دی لرا وان تصبكم لسم وان تصبكم حسنة سیئة یفرحوا بها کورسی کی تاسو تکلیف خوشحالی کی دی باغی بانے وان تصبروا وتتقوا دا علاج کئی علاج نه کوي کله چې دشمن کثرت شي یا دشمن غلبه شي د دشمن د مدافعت لپاره دوه مقام یو صبر علی المصائب او دیم استقلال فی الدین یو صبر علی المصائب چې تکلیفات د کفار د رسول راضی صبر کوا او دیم په دین باندې مستقل وسیګا چې تزلزل د فکران شي او زغری ویل کته چې سبا کوم مسلمانان تزلزل دي اسلام باندې ټیک دي یو صبر په مصائب باندې بل فرض او تقدیر د کافر دلاسه چې کوم مصائب شروع شي او استقلال په دین باندې چې دای مصائب د وجه تزلزل را شي دي جل وعلا ويل تصبروا وتتقوا کتاسو صبر کوي ټیک شي په دین باندې صبر کتاسو مصائب باندې صبر کتاسو پتاعت باندې ټیک شي په دین باندې وتتقوا ځان بچ کړئ شرک او معصیت او تابعداري او دو صحیح دا غینا چې داږي سم دوستي ورکړه وتتقوا ځان بچ کړئ مستقل په دین باندې فاتح ځان بچ کړئ شرک او بدعت او ځان بچ کړئ تاسو د معصیت نه او دا غیر دو صحیح لا ذرکم کیدهما کدا تاسو صبر تقوا کاروا صبر على الطاعات صبر على المصائب تقوى استقلال على الدين لا يضركم كيدهم شاذر ور سيتا صددي فريب اس شلرا فشلدار چې دادو صفات په مسلمان کې راځي نن سبا نن صبر سره طاعت باندې او استقلال على الدين سره ځکه مسلمانان په تکلیف مصیبت کې اخلي ان الله بما تعملون بحيث اگر الله پامار ساس باندې هدا کول کې له بعد علم او قدرت سره واقعات بدر او احد دا تنویر نال الرسول الخمسه من ذکر خلاصه کی وجہ تنویر ظاہر ہے واقعات بدر کے کان مسلمان لگو صحابہ نے گزرے سو جالس کا سامنے کے بازار پہ کہ غیر منافقین لو خلاف بیت کے دو راغلے ترازو بیت کے دو راغلے غراول شپا کا ڈر کا سار بانے پیودر کا سار بانے او یا کسانے سے قدر کلا ودار کلا یا کسانے جیل کے جانے کلا گینا واقعات احد دائم سبق دے احد کے کتاس ډیر وئی لیکن تاسو کې رازدار د غیر المنافقین عمران او تاسو کې خلاف عمرانه واسهت به بعد ما اراکم دغه سبب د شکست تاسو وګرځل سره د وجود د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سبق له مسلمانانو ته چې هر کله په سبب د خلاف باندې صحابه ته تکلیف رسیږي سره د وجود د پیغمبر له خبر بازار د خود نبی رسول تکلیف رسیږي بل لا کوم مسلمان دي چې هغه په خپل بیت کې خلاف کوي به ډډه کې دی بل د ورچی اخلي هغه د بیت چې کامیاب دي چې کله زموږ مجاهدینو پر حالي جهاد په بل باندې ډډه کې دی بل سره خلاف کې وغیرہ دي به بره الله اکبر کې دا مجاهدین جنن سبادي دغه حال دی ذلت دغه وجب دا جنگ بدر واقعا او جنگ احد واقعا صحابه دا یو سبق دی مسلمانانو لپاره فائدہ کې تر قیامت پورې تاریخ د جنگ بدر او سبب دارنګه تاریخ د جنگ احد او داغه سبب کله چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه معظمه کې مسلمانانو ته ډېر تکلیفات کفار سول حتی کې سمیر رضی الله عنه قتل کړي وا شهید کړي وا ابو جهل لای او ټکوله بشو په سرو شکو بچولول سمرول چې بلال د حالت اوس کاروټ ور پاسه خو دې شي لکه خباب رضی الله عنه دا اگر وات کې خبر کې راځي لیکن بیا الله صبر استقلال امر کاو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام صبر کوي حتی کہ صحابہ ہجرت کو چاہ حبش ته اجازت نبی علیہ السلام او چا بدر و رہتا او نبی علیہ السلام قطر منصوبہ کی جوړ کړ په دارو ندو کې هغه هجرت کو بدری منورې تا او کله چې هغه هجرت کو مکه ته فری خدای صحابه به کافر الاس ظلم لړ نک راو کې د بدری منورې تا څنګه چې ابو داود روایت راځي هغه عبد الله ابن ابي بن سلول هغه ته خط راولېګ مشرکین د دمکې خط چې زمنګ مرګري تر غړي تاسو امر ور کړی دي تاسو باورت هم کوي دا بو باسي کنه یې موږ با نستبيح رساکم دا دې پښتنو کنځره دې راو دې نستبيح رسا پښتو باندې هم دا راکړي بدر واخلو نستبيح رساکم دا دمکې خط ولګ دا باو کې هغه مشرک او ظاهري کلمه نه وایي دا هغه اراده وکړه د جنگ کله چې نبی رسول خبردار شو چې دا چې دمکې خط راغله دي او ابي ابن سلول دا او هغه د جنگ اراده راغراغه وسره ویل چې خبر شوم چې تاسو دمکې خط راغله ته مجبوري جنگ کې زما سره خو پوسو